بس مولیان خدا غم نه کوي بس پرون چې تر شي پرون او سبا مړي به سبا خو دا خیالي مړي به خیالي پرد باندې خدا غم خو نه کوي چې مخکې څه تر شي دروسه تر شي دا غم نه کوي امداد خلیوانو شي شو ناروا شو استغفر الله مصطفی سم دستي ول شي شو قران خلاف پرون څه تر شي فاذا قضيتم الصلاه استغفر الله ذکر نه خو دعا ده کوم هدایت تاسو ویلي هدایت اوله چې چا ویلي کنه تاسو ماشاءالله سم غویلي کنه په دې کړه امدا هغه کې طریقه د دعا د چلاول به ذکر بیا به صحیح دا وسیله ده بیا به درود دا وسیله د اجابت د دعا د پرغه نه پس دعا د هدایت وګورئ تاسو دې نه تم خیال نه کړه بس ور روان وایي ته ځګنی حدیث کې نبی له سم طریقه خو د دعا د پاره چې کله د منځو کې اذا صلیتا هغه صحابي ته فرمایي صحابي راغی منځو کو من پس الله مغفر لي وارحمني دا دعا د الله مغفر لي او استغفر الله یو مطلب ده فضل رضی الله عنه د حدیث راوی دی نبی له سلام چې موږ کو نبی له سلام ته چې عاجل تاجي او مصلی تاجل دی وکړه یعنی پدې دغه باندې شارع علی السلام انکار وکړو بیا او ته طریقه خیزا صلیت کله چې تا موږ کو فقعت تا فسد بار راځي تاکي معلومه صلی الله علیه وسلم خچ موږ کو کنه څه صدا پر خلک نه خو ذکر دعا ده بارکم او د اخرت سوې دغه د بدبختان دغه د وې د موږ دعا وکنه بیا دعا ته ضرورت ده دا دې خرطوب ده دعا عبادت ده عبادت څومره جاتي خدای پاک به خوشالي دعا او عبادت نبی له سم طریقه وتا خیر اذا صلیت کله چې موږ کو فقات تم پس کړه سي نو لاول ځکه نه فحمد الله د الله حمد و الا اله الا الله خدای ذکر ده خدای حمد ده ذکر هم له حمد دا غیر ثم صلی علیه بیا ما باندې درود وایا نه پس کو دعا کا نبی له سم په خپل سګړي دا کړی تا ته سوي دا وی او کته چې کوم کار پیغمبر کړه موږ کو چې نه دې کړه نه کو په سړک کا ترکی وجه قاعده باندې طالبانو کو پر لازمي کې بخاری حوالو کې ګوري مسلم حوالو کې ګوري مشکات حوالو کې ګوري ما راځلې به چې نبی له اسلام د شوی د مکمل طریقې سره خو کړه بیا را پاسه دلې ولم يتوضا نام رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم قام بیا پاسه ولم يتوضا او د سند دې کړه وصلی موزه کړه شرقای د حوالو کې موږ چې سړی عمدن دیوده سموزو کې حکم یې سره کافه شرقای د حوالو کې کم نه چې دې سړی عمدن موضوع کې بغیر دا او داسنه سره کافر کی تا د شارع اسوي تاسو باندې خودی کوم د حدیث ویل خودی کوم د خبره چې کوم د اشتباه کتابون چې کله چې اوس کسره فاصله خو به جسته قضا احدکم من منامه فلا يغنسن حتى يصل ثلاثه هغه نه پس بیا نور اوس بګی چې کوم نه ویل سم ته سیوري جزاء نامت العینان سترګې چوری شي استراحت المفاصل لا استراحت المفاصل الخروج بشهاده لپاره د اسفل دا سبب د حکم په شریعت کې بسلګي سبب باندې ذکر اصل هغه سبب چې نه درې دغه په سبب باندې غلې مسبب شکل مخفي نو تا د شارع چې کله انسان ودی شي دا د اسمات نو دا د بار به سبب کوي او د فرض دی کوم اذا قمتم الى الصلاه وانتم على غير وضوء فغسلوا وجوهكم جکم او نو ویل سم څه چل کړه او د شوی د مکمل طریقې څخه پاسدل او مونږ نه دی کړ نو کڅو دا خبره کې چې کوم کار پیغمبر کړه به کو چې نه دی کړه هغه نه نو کفر پر راضي کنه راضي د خر لپاره چې بالکل اذان ونه کې ځکه چې نو ویل سم په ټول عمر کې اذان نه کړه نه په صبر کې نه په حاضر کې دا دې خرطوب دی کوم کار پیغمبر کړه به کو چې نه دی کړه نه وېدو سونه نه پس دعا چې کوم پیغمبر نه کړي اجتماعي تور سم موږ باندې خدا دروغ دي طالبانو باطل قاعده دي پتني چې کوم اصول دي کته ګوره طالبانو خدای باندې ټول چپک ابن مسعود رضی الله عنه راغی چې کوم نه ویل سمناس او ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی الله عنه او سناس کی د امام ابو کوم نه پس میں ذکر وکړم درود نه ویل سم راته چې سلطو بلکې حدیث راغلی دا یو ځای دی او تو جب ابل دې او تو جب تد دعاو کا خدای بابا استاجونه دعا قبلې سا دعا به مقبول وي دې کوم طریقه دا چې اول ذکر وکړي بیا درود شریف وایي دا بعد وختان دا حدیث راغلی دې کوم نه فتؤمنون بعد الكتاب وتكفرون دا غلا حماران او دا خود دي زموږ د زړه د ذکر کوي بس الله سي استغفر الله شروع پیغمبر سلام برابر بدبخت یراؤون الناس ذریعہ کاری کہ خلق تا چې خود مرغب سره مې پیغمبر کړه زم کوم ورای ذکرون الله دې ذکر نه کې الا قليلا مگر لږ هغه لږ ذکر چې په دې کوم دي آرام تو د لپاره تصویر اغستې چې کوم ده هله تمام طریقې کړې چا نه کړې ریوان کې مې کړې دا څنګه طریقې کړې ریوان په اجتماع کې یو پړې وغه بیا اته سوګه د پړې دې ټول دې کوم ده شیطان لکه دې جو ټول په لاسونه کې دا طریقه شو کنه وي هدي د پاسه د طریقت بدنام شي چې طریقت همغه طریقت سره ویلي کلمه تمجید د کلمه تمجید په طریقت کې نشته دي کلمه د درود شریف د جن سهار او بیګا سر سره دي نه خو یو طریقه نه ده
چې درې سبقونه چې نثار صلی الله بیګا سره مطلب دا چې دا مانګه چې کوم اولیاء مونږ چې کوم په دې کې حرام توپ دي چې بیان کې سره پاره کوي دې لپاره د پیران لګي هغه پیران چې عاملان به حرام توپ د پاره لاسونه د خپل کې دغه حاصل کی کمال دی حاصل کی بیا ته سنن خرابه جمع کم سنن دی خلاف کی یې پسې بیا جمع د غورات پسې وای سوال مولا جمع الټا پروتي وای ګوره د حق دعوت خلاف ورزي کوله د خراب او خلک چې د اولیاء دی دا خو دې کرامت خوندان دي فلان کې مولا او تبدل ذکر سبا چا پاشو موږ د پر سبا چې ساحران دي موږ دا خو نه تعویذونه کې نه منی چې کوم څنګه ساحران اوس موږ د عام یقین حق الیقین حاصل شو چې دې نه باندې ساحران نشه د ساحران بکی ته شاباس د څه در په در چوپ کې ته شاباس خو چې چا چې کوم د ولی پلاس کې د کامل ولی پلاس کلاس ور کړي ولی سره چا طاقت وي خو دا طاقت سره نه ته بیا لاس نه شو دا عوام خو چې له پچم لخراري وته خو دا څه د زر او کله کال شیخ القرآن شیخ الحدیث خو دی د ولی پلاس کې راغی لاس نه د اولیاء او سوري د لاندې نه وي بوسه مو ته نخراري وته سره یو ځل پسې چوت ورو کې بس سبای ګړه خراب وایي کوم نه راځي چې د لاسونه چې کوم راځي ما نغتی شي معافرت وي کمال کوي دا حرام توپ دی بس خدای پاک دې موږ باندې رحم وکړي خدای پاک موږ د غفلت د خوب نه را پیدا کړي مذبذبین بین ذلک دې مذبذب دي په مابین د دې کې نه کفر ته کوم دی او نه مسلمان ته کوم دی مخکې تر شی هم للکفر یوم اقرب منهم ایمان نه مسلمانان نه کافران دي لکه چې مسلمان څه ته ویل کېږي چې مامون بالله بټوله مانی حدیث وی خالق یقین مخلوق نه یقین کړ دوست شپږم کې بری پورا صفه چې کوم حکم را روان دي لا اله الا الذي مؤمنان دي ولا اله الا الذي کافران دي هغه طرف ته چې کلم منډه کلم دی خو منډه و ما يذلل الله سو چې الله جل جلاله بلاری کې فلن تجد تبهر النبيامون له دا پر سبیلا لا هدایت فلن تجد له وليا مرشدا یا ایو الذین آمنوا مؤمنان لا تتخذوا الكافرین تاسو من شي کافران اولیاء په دوستۍ سره دوستی مکوئ من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنان اتریدون تاسو اراده کوي ان تجعلوا لله تاسو مقرر کړئ خدای پاک د پاره علیکم د خپل ځان خلاف سلطان مؤمن دلیل ښکارا چې قیامت ورځ باندې تاسو خلاف حجت قائم شي تا تمام منع کړو د کافرانو سره دوستۍ تاسو سره دوستی کړه حجت د نظام باندې حجت ما قائم وي ان المنافقین بشک منافقان طالبان او ابلام منافقان دي د نمران منافق اعتقادي او منافق شرعي او تاسو چې کوم آزاد طالبین کې ویل دي آیت المنافق ثلاث ناقه منافق عملی منافق عرفي دي او ګناه دي منافقان په درک الاسفل طاقت تقلان دي کې من النار د اورنا ولن تجد لهم نصيرا تبهرګي نبي ما یې زپاره مددگار دلته مددتون نصرتون ډېر بالغ تلانه متقدی ورته ولته نصرت ختم شیطانی جکم د چل شیطان د اخري خطاب ورته کې د منبر په سر باندې بیا بتوي چې زستا سو فټر د سره شم کوله تاسو امداد نشم کوله تاسو ما سره شي کوله بس سم لري پکې الا الذين مگر کسان تابو چغیر د الذين توبه وی سره واسله اصلاح د خپل عقیده او ګلا د خباثت نه لاس واغس فاعتصموا بالله منګله ولګوي الله جل په سیدنا باندې واخلصو او دې جن خالص کو دین او من خپل لله الله جل جلاله د پاره د منافقتنا فاولائکم دا کسان مع المؤمنین دا به مؤمنان سره وسوف يؤتي الله المؤمنين زاد چوربک الله جل جلاله مؤمنان تا المؤمنان چاو کې صاحب کرامو اجر عظیم اجر عظیم دې صدا اجر عظیم وعده شته کې مؤمنان نه دي چې مؤمن یقین والا کوي یقین جوړ لري ما يفعل الله بعذابكم سک الله جل جلاله تاسو عذاب باندې ان شکرتم کجه تاسو شکر وستو امنتم تاسو یقین وکړه حضور سم تعلیمات باندې فکان الله شاکرا علیما والله جل جلاله اجرا ابدا شاکرا قبل انکه علیما تویا لا يحب الله الجهر محبت نه کې الله جل جلاله جهر جکم نه بسوی په باندې سره بد خبرو باندې نه جهر پکار نه من قول و انام الا من ظلم مگر چا باندې ظلم وشو هغه ذی حاکم د جن نه بیان کې په زور د خبره کې هغه ته مستثنا شي اسی فضل غلط خبره په زور باندې مناسب نه وي وكان الله سميعا عليما والله جل جلاله ازلا ابدا خطويا سميعا اوردن کې عليما خطويا ان تبدو کچره تاسو ظاهروي خیرن څه خیر او تخفو یا پټوي او تعفو یا تاسو عفو کوي دا غنه درگذر کوي انسو ان بدینا فإن الله بشک الله جل جلاله كان له عفو خاف کون کې خبيره قدرت لرونکي ان الذين بشجع کسان يكفرون بالله شدید کفر کوي په الله جل جلاله باندې او رسوله پر رسولانو باندې ويريدون ان يرادل ان يفرقوا چې فرق پیدا کی
فرقو کې بین الله او رسوله کما بین د الله او د رسول. طالبانو کدا ټول انبیا سره منی ټول اولیاء منیر سره منی سره یو رساله سامنا انکار وکړي دا کفر پر رسولانو شو کفر پر فرشتو شو کفر پر الله باندې هم شو. الله باندې خو یو رسول نه مني دا کفر به ټول کفر شو. نو دې سره کې فرق راولي د الله او د رسولان ترمنځ خالق او مخلوق ترمنځ فرق کوي په ایمان کې څنګه کوي ويقولون دی وی نو به بعد موږ به یقین کوو په بعضو باندې ونکفر بعد باندې یقین نه کوو ځکه چې یقین نه کوي کفر شبر شیخ نشته کنه نو ويريدون دي اراده لري ايتخذوا بين ذلك چې دې ځکه په مابین د ایمان او د کفر کې ونی څه سبیلا یو لار نو به مکه ماشوم خو نه طالبان یو شی ایمان څه ته ویل کېږي چې امان بالله تر اخره پورې یو مېدا شي شو ایمان او بلې کې چې ټول نه مني یو نه مني بیا شي شو کفر بل لار خو نشته کنه خادي چې کوم بل لار جوړي هغه څه جوړي کوم دی الله باندې یقین مخلوق نه یقین کړه اوس بل لار ده کنه آمنت بالله کې سره ټول مني کنه آمنت بالله او ملائکته او کتب ټول یقین دي که سره جنت په خالق یقین کې مخلوق نه یقین کړ نو د الله او د هغه رسول ترمنځ فرق کو په منلو او په نه منلو منلي ایمان نه منلي کفر دی. نو دې مصداق دې زمانه کې وسوګ دی تاسو معمولی 1% په خبره کې شک هم ماده چې نه وایي چې بده کې زموږ شک دی کوم دی بالکل دا غي کوم دی شرقایت په خیره سوال شرقایت کې په ایمان کې کوم دی شپږ مذهبونه بیان کړی دي خو پنځو کې خبرې کیږي په یو کې خو بيخي خبرې نه کیږي نوراس لس مذهبونه بیان کړی د اهل قبله په ایمان کې یو لسم مذهب کې چې نه ما په کې ور سیوا کړی د ریوانډیانو مذهب دی ریوانډیانو مذهب څه دی چې د دورې والے لیکلم دي چې ایمان ستو چې په خالق یقین جوړ کا او د مخلوق نه یقین کړ وي هغه پورې موږ مؤمنان نشو جوړېدل چې د مخلوق نه یقین کړ شوی نه وي په خالق باندې جوړ شوی نه وي چې کوم ده هغه ته ملي چې وهذا باطل محض وكفر محض ولې کوي ولې کفر محض ځکه چې جبرئیل السلام ته راغی نبی له سم ته چې ایمان ستوي اول حدیث د مشکات جبرئیل کتاب الایمان والا نبی له سلام ته څه نو چې په خالق یقین جوړ کړي د مخلوق نه یقین کړ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله فقط نعم خبيثان بس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين معلومي لا چې په خالق باندې یقین کول ته ایمان نه ویل کی مؤمن به چې کوم له سو اشیاء دي او متعلقات د ایمان سو اشیاء دي ولې په دې ټول باندې یقین کین انت مؤمن والا کافر د ایمان اسلام مس کې مرتبه نشته پاتې شو معتزله چې مرتبه ثابت وي یو سره مؤمن وي یا به کافر وي یا به فاسق وي هغه به جن منګه د څه بمباري چې کوم ته کو چې تر کوره پورې به وځغلو خیر څه ته دیوم او هغه په باطل باندې بخپل دي کافران دي ونصوص قد يوم باندې دي سړي کافر دي نو نری مذهب له څه دی باندې نشته نو چې کوم اهل قبله طالبانو څومره چې داوی کوي ټول باندې باندې یا به مسلمان یا به کافر مؤمن چاته ویلې کې چې دا من بالله ټول باندې اقرار ولا شرط اقرار باللسان او تصدیق او بده کې چې کوم دې چې یو نه مني دې ټول نه یو نه مني هغه څه شو کافر شو دې کوم دې تاسو اوس پس کوي فتوا ما لګوي طالبان تاسو مفتیان نه یې غواړي تاسو مفتیان نه خود پته کتاب د خپل سره چوي کنه طالبان الله جل جلاله کتاب نه باندې پته کې دي شي کدا ګوره چې نه اولئک هم الکافرون حقا چې دې په سچ کافرانو چې زو د څه کوي چې الله او د رسول ترمنځ فرق په منلو په نه منلو ساوي وګورئ ساوي سلی کې فرق څنګه کوي چې په بعضو به یقین کوي په بعضو به یقین نه کوي دې سوی په خالق یقین مخلوق نه یقین کټ ساوي نه کلی کلی اولئک هم الکافرون حقا دا په سچ باندې کافران دي طالبانو د دې نه پس کوم دي خلکو تاسو کافر نه بیا په خلک کافر کی ولې ځکه چې قران کې د څه حکم شک یو مؤمن چاته چې په قران وسګي یقین او قران د په سچ کافر دی دا کس من کانا په خوره ده چې کابل ده کې هندستاني ارسو چی او دیو د کافر او د نوې چې کوم ده اهل قبله دي چې کوم ده قران د کافر او ته دیو ته اهل قبله او ته شیخ صاحب نو په خپل تاسو په سلام وګي بس په دې کې شرقایت مو ویل نه من بالله مو ویل چې د خدا شګو مزلو د شپې چې کوم خوب کې مزلو کې کتاب چې کوم ختم شو پته ده چې مسلمان سو شو کافر سو شو دا څه کتاب شو څنګه قران شو دا څه د ریوان نه ډیانو په کتابونو کې شته چې خالق باندې یقین
او د مخلوق نه یقین کټ کړی شي. نو یو خو هوایي ټیشن وي، یو چې کوم دی هغه مرکزي ټیشن وي. موږ هوایي ټیشن نه راکاږو او دا ګل او دا میدان خیر دی، هغه خنجر د ایثار کې چې کوم دی تاسو چې کوم دی کله به مؤمنان جوړ شي ته پوښتنه وکړم شک سره کې من شک فقط ځکه ته پوښتنه وکړم تاسو چې د خپل خواګه کې چې کوم دی سره کله کامل مؤمن جوړ شي کنه هغه چې کامل مؤمن بلګي چې په خالق باندې یقین او مخلوق او یقین شي کوم دی پاتې شو د کتاب خبره. نو طالبانو اوس کوم کتاب راوړل چې د شبي قیمت کې لیکل شوی دی، موږ راوړل چې کوم یو خرته ورغخایو هغه خو په فخر کې چې په خالق یقین جوړ شي مخلوق نه وي. بریون کې دومره کسان جوړ شوی نه دي 313 چې په خالق باندې یقین جوړ مخلوق نه یقین کټ. نو دا لاول خو په نه فخر به چې کله په کې دا حقوق فرض دي دا خو مړه چې ته مليان لیکلي اخو دي خلک لیکلي انکار کوي چې کله پوه شي چې خدای احساس نه د څه انکار دی او دا پکې بریلیان نه سلی کله سوې کله سوې لکه درود صلوات والسلام علیک رسول الله وزل ایمان کې څه بغیر درود کې هغه دا پکې بریلیان نه سلی. هغه کتاب چې الیاس لیکل یو د الیاس الله کتاب او خاص ریون کې ملایوي هغه چې به شک کنه وي. الیاس کافر کتاب لیکل قرآن سے خطاب ای کې لیکل قرآن سے خطاب سمجھ چې پاخې کټي وي کنه هغه خصوصي خطاب یو دا نوې یو قرآن سے خطاب دي ځنه زړې کټي چې کوم نه چې پاخې کړي په کوپر کې چې بالکل چې کوم ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوتون د خبر رسېدلي هغه کتاب کې لیکل مسرشتره دی نو هغه ټیشن راکاو چې کتابونه راسي خاصه ریون نه راغلی کې لیکل دي وای تراو ته ورسره مؤمن نشي کې تاسو پر دې په خالق باندې یقین جوړ شوی دی د مخلوق نه یقین کړ شوی پوه شي هغه په څنګه چې په قرار خواږه کې تاسو یو خر نه وکړي خبيث نه تاسو کې چې کوم دی ایمان کله جوړ شي د ایمان اله سره مؤمن جوړ شي تاسو سره ته مؤمن وینا ولې ځکه چې ایمان ځکه یقین د زما په خالق یقین جوړ نه دی او مخلوق نه یقین کړ شوی دی ځکه په خالق جوړ نه دی لہذا چې ایمان نه شي بل شي خو نشي فتاوا بزادي حوالو کې تاسو وګورئ او سره د مؤمن نه یم فهو کافر ته مؤمن نه کنه دي په خپل باندې دي په دعوی څخه فخر صدا خبره کوي چې موږ مؤمنان نه یو ولې ځکه چې ایمان یقین ته زموږ یقینا جوړ نه دی کوم شیګان موږ جنه مؤمنان یو مسلمانان نه یو حضرات مؤمنین صلوات بر محمد و آل محمد دغه دا کوم دی دغه وي آل باندې صلات وي په دغه باندې نوې سمونی په صحابه او دشمنی کې نریزان د سوې مؤمنان وي او مسلمانان ځان نه وي. مسلمانان چې نه لغوي په اصطلاح کې منافق ته ویل کېږي. شرقایت حوالو کې تاسو تمامه خطه پرتی ده خلاص دغه به وګورئ چې الاسلام والایمان واحد شرعا ایمان اسلام واحد دی شرعا چې شریعت چاته مؤمن دی هغه ته بشرط مسلم وي چاته چې مسلم شریعت او شریعت هغه ته بسوي ایمان او اسلام لازم ملزوم دي. ها اسلام څه ته ویل کې بنا د اسلام سودي تنځه هغه کله مقبول دي چې امنت بالله او ستچ کې امنت بالله کله مقبول ده چې کله اقرار باللسان او سوسري چې کوم ځکه اقرار د کلمه طیبه د اسلام اوله پړوي ده کنه بنا د اسلام سودي نو تاسو څه ذهن لري چې د اسلام او ایمان لازم ملزوم دي کړی دي. اسلام مؤمن چې کوم دغه سوده چې ایمان به یقین به امنت بالله باندې او امنت بالله کله مقبول ده چې دا وسره چې کوم ده وسره چې کوم ده اقرار باللسان دا وسره ایمان اسلام دا شرعاً یو څه دی ګوره خره ونه د مؤمنان نه یو مسلمانان ځکه چې په بره چې کوم اسلام دغه کلمه مو وي مو زاو د ټول چې کوم بنا د اسلام ټول کوي کنه خو مؤمنان نه یو ولې نه یو چې مؤمن یقین واره ته یقین جوړ نه دی ته وسونه سره کې شکونه سره کې خواږه کې راځي سره ته پوسه وګڼه اې یقین حاصل کړه او دا چې اوسه چې کنه زیاته کې چې نه موږ سره د عمر وخت لګولې ده چې ته شابه اول سبق زمونږ سو داو چې لا اله الا الله مقصد دا چې الله هر څه کوي مخلوق هیڅ نشي کولای دا اول سبق هر څه الله کې مخلوق هیڅ نشي کولای درې دلایل هم ذکر کړی په اول ورځ باندې په دې خبره داوا باندې موږ درې دلایل ذکر کړی اول دلیل دا چې مخلوق څه کولای شي ابراهيم عليه السلام به اور سزا ولې نمبر 2 که مخلوق څه کولای شي اسماعیل علیہ السلام به چړې کټ کړي غوس کړي نمبر 3 کچې مخلوق څه کولای شي نو موسی علیہ السلام به دریا وه دې کې دا کفر طالبانو ابراهيم عليه السلام ورونه سزا او دغه معجزه اسماعیل علیہ السلام چړې کړنو کو دغه معجزه دریا موسی علیہ السلام وینول دغه معجزه نو مطلب د دې دا دی چې زموږ یقین جوړ شي دا ور موږ نه سوځي کوي ایمان نه جوړ او ته دې شاړ در کوم
ایمان نه جوړ مخلوق نشي کولای کوي نه ګوت نه وړم ولې لکه چې یقین مې جوړ نه دی کله یقین جوړ شو ورمن شي سوګولای چاړم نشي کټ کولای دریا هم نشي وړلای چې کوم دی ان هغه مرتبه ته ځان رسول وړي پیغمبر ځان برابرې اوس چې کوم ور مولې سو یقین هم جوړ نه بس یو ایثار کوي نه چاړه راواله وای مؤمن کې مسلمان کې کنه ایمان نه جوړ لکه ایمان نه جوړ مخلوق نشي کولای کنه بس چاړه ته بخټه باندې باندې چې کنه په دې سره باندې وتاګه کې وای چې یقین نه جوړ نه دی کوم دی نو شي شو بیا کافر شو پوه ټول طالبانو کفر دي اور که سوزول نشي کولای طالبانو ولې او ابراهيم عليه السلام ولې خفره د خلق ولې خفه دا ټول مخلوق ولې پریشان فرشته ولې پریشان دي جبرائیل السلام ولې خفه راغله چې ما ته حکم وکړ چې دا صبرانه سکور کوم ولې جبرائیل السلام یقین جوړ نه دي چې مخلوق د څه نشي کولای تاسو دې کوي خیر کور سوزول نشي کولای نو ولې الله جل جلاله ته فرمایي کونی یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراهیم خیالم شو دا قدیرت ده کنه یې بار دلیل جوړیږي چې مخلوق څه نشي کولای دا ټول مخلوق ولې پریشان ده شیطان ولې ګوته په خله حیران ده دا مرغې ولې د نو بره کربوړې حرام ولې وته پوکې کوي کربوړې ته پوکې کا خبيثه نو ویل سموي چې په یو ډب دې مړ کنه 50 نه کې درته مې اصل نه کې درته ملایي او که په دوه ډب باندې بولدار کنه د مسلم حدیث دې دل چې 50 نه کې درته ملایي زه کده وته پوکې کا ورته نو طالبانو یو خبيثه پوکې کړو تر قیامت پر خپل نسل لپاره کار وکړ کنه یو شیو پوکې کړو بیا دې وکړه کنه نو ابراهيم عليه السلام ته ور تیز کو کنه ځان له کارو کو خپل بچو اولاد تر قیامت پورې کار وکړي کوم خدای په دې زموږ ایمان نه خطا کوي اسماعیل علیہ السلام چړې نه کړ چړې کار سره او سوال ابراهيم عليه السلام خو یقین جوړو کنه حواله دا چاړه راغسته دا چاړې سره بار راغسته زبر ده بار راغسته دې ځکه نه ولې په دې ماره یو دا چاړه غوړي چې دا هو سوال کوي کنه دې طالبان استاد اوس خله چړاندې دي کنه دي خبره کوي دې په خبره کې رئیسار دی بده نو ابراهيم چې یو سوال نه کوي ابراهيم عليه السلام ولې و سوال نه کوي هغه الخليل يأمرني والجليل ينهى اخره مله کړه دا ټول مخلوق خدای په کون تابع دي موسی عليه السلام دریا باندې نه پوره وته دا دروغ دي طالبان خدای کې موسی عليه السلام په دوله سلاره پوره وته موسی عليه السلام چې ورغه په دریا باندې ته ولې ورځي امت یې ولې سٹاپ ده نو ورځي قال اصحاب موسی انا لمدركون ولې نو ورځي یو کسانو چې تا خو دعوت چلولې ده یقین نه جوړه ورته به کنه یو چې کوم د صحابین دا دوه پیغمبرانو صحابه یوم دا خبره نه کوي دیوی انا لمدركون موسی علیہ السلام د سنو چا مخ یقین جوړه ورته به کنه مخلوق سره شي کولای نه هغه څه فرمای انما کلا انما يربي شعرا الله جل جلاله وتمخي ولشي فضرب لهم طريقا في البحر يبس لا تخاف دركم ولا تخشى یو ته اډر کړه خو بیا ادبان دی خدای چې ما ته الله جل جلاله حکم د سملو چې جستا په مبارک هم صاحب دریا بوها فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم خدای کې مخلوق سره شي کوي شپږ لکه فوج د فرعون دا سشي غرقم فاغرقنا على فرعون وانتم تنظرون غریبانو دا کفر غریرا غریجن په کلمه کې خلک ایمان نه خلاص نو کبره ته او خره ورګره پرې خودل چې کنه لمنه سره ګټه کلم د مسواک د لپاره سپیشل جیب جوړ کو نو څه چلو شو اگر څه برباد دي کنه دي ټول راځي ګوره مخې ګیره خره وسه ګیره پرې خودل چې کنه الکه ګیره د شیکانو شته کنه نشته ولې ثواب نه ملایي ځکه چې د ګیره سنت دی په دې باندې واجب دی په دې ثواب اله ملایي چې کله شرط موجود وي چې څومره موضوعونه څومره چې اعمال صالحه دي مقبولیت د پر څه شرط ده اوس تر څه کته مش دې خو ایمان نشته اضافه شرطو کته ګوره طالبان او عادتنا للکافرین مقدار کړه د فرض کافرانو عذاب مهین عذاب شرمنده کوونکې والذین آمنوا وکسان چې یقین کړل بالله الله جل جلاله باندې په خالق باندې یقین کړي او رسول پر رسولانو باندې هم یقین کړي هم کې تر شوی دی غره آمن الرسول بما انزل الیه الی اخره او آمن بالله قرآن حدیث راوي ټول باندې متعلقات ایمان او وسونه یو خالق او دا شپږ سره پر ټول باندې یقین کړي ولم يفرقوا دي فرق نه کړي بین احد منهم فما بین یو د دې کې کم فرق چې په خالق په یقین کو مخلوق باندې یقین نه کوي ولایکم دا سان سوف یؤتیم زرد چور بک الله جل جلاله دې توجورهما اجرونه دي
بدا خبر کړنن کې خیر ته پوسټ وکي په خواګه کې اشاره کې ته پوسټ وکي بس خپل ولته پته ولي چې ته پوسټ وکي تاسو په نسبت باندې ایمان کله سړي کرا شي کله سړي دا ایمان باندې کې څنګه دی تاسو کې څنګه دی ایمان سړي کې کله راځي کم هڅه وره چې سره مؤمن جوړ شي خپل بچنه کو پر خپل نه راو غره دی بس جب کې باندې فاتو ساتلي ولای کو هم کافرون مزه جنه تیار نمبر او د جنه یا ساته سم نمبر ده 151 سورۃ النساء پغم شي 12 تیار ساته خدای کوم دا کسان چې کوم د صوفا زرد چې وته هم وجورهم جل جلاله بني تاجرون دی ورکه ځکه چې شرط موجود شو کنه ان الذين امنوا لا وكان شرط موجود شو اجر بالله فضلا من الله وكان الله غفور رحيم والله جل جلاله ازلنا ابن خبقن کې مهربان يسالك اهل الكتاب تپوس بغیتا نه اهل کتاب زما حبیبا ان تنزل عليهم كتابا شت نازل کې بڑے بنے کتاب من السماء اسماننا فقد سالوا قد اکثر سوال کړو موسی علیہ السلام نا اکبر زیادہ لوی من ذلك مخکې تر شوی طالبانو په اوله سپاره کې کنه اوله سپاره کې تر شوی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم فقالوا لي أرنا الله جهرة أخرى يموت الله جل جلاله فاختار باندې فأخذتهم الصاعقة ونويل رجل من الصاعقة مړ شو کنه به ظلم به سود ظلم نه دیس چې مړ شو بیا چې کم دی د موسی علیه السلام په دعا باندې بیا الله جل جلاله بیا سره وکړه ثم بعثناكم به ژوند کې من بعد سکتکم نه راغله چې د بدبختانو ته سکته وته تحریفونه کوي من بعد موتکم راغله مدام کان العمل بالحقیقت سقط المجاز قران کې جن تحریفونه کوي کوم لکه نبی کمال ثابت دي 420 پکې کې الټا منطق پکې استعمال دي بس وې اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال کې احتمال وایي ثم اتخذ الجبادين ولسخلر من بعد ما جاءتهم البينات پس داغان چراغلی وجه تا اخکار دلائل فعفونا عن ذلك مودی تدرین عفو گلا سنگا عفو تو گلا خیراتیو بخل کنا لگه توبه پس بانی قبل گلا قتل بانی فقتلوا انفسکم قتل شو بس توبه قبولش وعاتینا نور کرو موسیٰ علیہ السلام تو سلطان مبین دلیل اخکارا ورفعنا فاق ومتور من فرد کرو دیر برا کوئی تور په میثاقهم په سبد والی سړي وعده کوي کتاب راوړم به موسی علیه السلام چې له وته ولا شرع ودی چې کوم لري راتلو مخکې رسخي وای شروع کړ به نه مننه کوئی تورې په چې کوم نه پوز دکم دې مکه ترشه ولې چې برګ سمانا او عصینا ورته او شریو فی قلوبهم العجل وقلنا من قول لهم دخل الباب تاسو داخلي شه دروازه تاسو جن تعظیم کوونکی سجده کوونکی تعظیم کوونکی سجده تعظیمی وقلنا من قول لهم لا تعدو تاسو تجاوز مکه په سبت د خیر او رضی باندې واخذنا اغسطر من الذين ميثاقا غليظا وعدا مضبوطا دې چې کوم تعدو د سبب چې کوم د تفصیل مونږ لیکل او سوچ عرب کړي او اوله سپارات هم پاو کې درشه راوړې په دې باندې ولیکل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في سبب بقره 65 ولیکل بقره چې کوم 15 پته اوله سپاره او نهم سپاره اعراف یوصل درش پیدا دا داغه تفصیل چې کوم دي اصحاب السبت فبما نقضهم ميثاقهم پس فسرو د ما تول دي واضح بالله وكفرهم فسبد كفر دي سبع آیات الله پنځش پیدا بقره بآیات الله الله جل جلاله هدایتنا وقتلهم الانبیاء او وجل دي سوره اعراف آیت نمبر 1 انبیاء علیهم السلام بغیر حق ان حق وقولهم قلوبنا غلف او وینا دي چې په ځون باندې زمونږه فردي دي اول آیت نمبر 163 یوصل درش په عرب نه مسفاره اول سپاره کې درشه وقالو قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم دا ایتونه موږ لیکلو په ختم الله علی قلوبهم باندې بل تبع الله علیها بلکې خدای پاک مهر لګولې په دې باندې بكفرهم بسبب کفر سره عرب یوصل درش په نه مسفاره تاسو مظلم نشئ کولای تر خورای دیو که سره سپیټ وایي فلا یؤمنون بیکنک الا قلیلا مگر پکاو باندې یقین فائدہ کوي طالبانو پکاو باندې یقین یوم به کم شي بس برباد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وبكبرهم فصبر كبر سبب قولهم فصبر ونا اسرا على مريم مريم باندې بهتان عظیم بهتان لوی
یا مریم لقد جئت شيئا فريا یا اخت هارون فسورت مریم کې دا تفصیل روان دی. وقولهم او فسبب دا وینا دي تفسیر دی ان قتلنا المسيح بشک من قدر کړي مسیح علیه السلام عیسی ابن مریم زیر عیسی علیه السلام زیر مریم رسول الله چې دا الله رسول له د استهزاء ان پس دا خبره کوله وما قتلوه والله جل جلاله په دې باندې رات کې چې نه قتل کړي وما صلبوه نه په صلیب کړي ولکن شبه لهم لیکن دې دې نه تشریح ورکړی شوی دی خروج کوم خر ور داخل کړو کوټه ته ورشه راوي باسه چاره ورغه د عیسی علیه السلام خبرت په بقې جوړو ورافه وکا نو د عیسی علیه السلام شکل کوم د خدای پاک په دې باندې واچو ان شکل ولا بدل کړي بهر راو د بردي پر به تاسو غرا باندې کې خې پېتی کو خې مردار خې یخش کوم د سوچ ولا ورا اشاره کړه زموږ ملګری نو عیسی علیه السلام څخه شکر دا عیسی علیه السلام زموږ ملګری څخه شکر خیر لشو نو بیا دې کوم دې وما قتلوه یقینا راغی کوم دا اتباع کوم دې ځون دې کوم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا بشکا کسان چې اختلاف کړی دي عیسی علیه السلام په شهادت کې لفي شک من هندي په شک دي لدينا مالهم نشته د دې لپاره دی په دې باندې من علم سلم الا اتباع ظن مگر دې شرک اتباع ظن کې ظلم فاسد دي وما قتلوه یقینا دین دې قتل کړی عیسی علیه السلام په یقین سره بر رفعه الله الیه بلکې الله جل جلاله پر کړی بر اسمان کې خلاره بس عبادت کې مزه کوي یخنیم نم محفوظ او ګرمین محفوظ او ارسل پیغام ده طالبانو کچره دا نبی الله صرف بشر شي او نور نشي نو صرف بشر طالبان چې درو د خوراکونه کې څنګه چلیږي تاسو څنګه نو روزه یې کنه روزه نیولې ده څنګه دا وړه د روټۍ نه څنګه مړای ښکارېږي چې تاسو چې دې بیا روان دي په لار باندې غاړه باندې مسلمانانو راډي کنه د سمړای ښکاری کنه ته شابه او چې درو د روټۍ ونه خوري او بیا خوب ونه کې اسکا کوونه کې بیا عشره په تیر کا بیا چپښوي کنه چپښوي عیسی علیه السلام د اسنوي له سم درمند تقریبا 600 سال تقریبا دغه نه په څومره کړو شوی نه خوراک شته نه اسکا شته نه آرام شته نو معلومیږي چې نبی الله نور هم وي او بشر هم وي په نوراني مخلوق کې مثال لري نه یو په بشري مخلوق کې دغه څه برابر نه وي کوم نه سوچ نورانیت انکار کوي د قران نه انکار کوي سوچ د بشریت نه انکار کوي عام د قران نه انکار د خود ځان پشان بشر او ته بدترین کفر دی ابتدا چا کړو شیطان کړو او شیطان ته صرف بشر ویل او غره خود ځان پشان بشر وتا یو بشر ویل ځان پشان به کوم غره فرق دی دغه توبه قبول نه شو کنه د قیامت باندې لایق محدود څه نو سوچ پیغمبر ته ځان پشان بشر وځي کوم دی نو دا طالبانو توهین دی نبی الله ابتدا شیطان کړو من تشبه بقوم فهو منهم د دې په ادبي بنیاد غي خود لري بس دا د امام شو د قیامت پر باندې دا د مقتدیان ورپسې امام رباني مجدد الفساد رحمت الله علیه فرمایي چې چا نبی ته د ځان پشان بشر ګڼل د ایمان د دولت نه محروم پاتې شوی چم چورای ما دا وګه چم چورکې کور کې ګرځي ادا کېربوړې سارا شې کور کې ورنو بلکې سارا بل کړه وره ها چا وخت لګولې د پته لګي چې دا خو کوم ډېر مشهور خبره ده کېربوړې چې موږ دومره وجري ته شابه او بعد داو کې غوړو کې زیاتې پته شو کې دا چم چورکې د مراد نه ده په نه چم چورې دا چې چا خبره کړې خطا شوې ده کېربوړې د مراد کېربوړې حرامي سیز ده چمچکې پاتې چې کنه دا د کیبورډ چمچکې څه فرق دی مشرانه د غوډ غوي فرق نشي کنه دا د چمچورکې د کیبورډ څه فرق دی غریب خدای ته لې شوی دا کسانو تاسو کو چې ګړې دې ساتلی هر یو نبی نبی سفر نه ګړې دې ساتلی چې ګړې دې ساتلی هغه تاسو کو چې کیبورډ څه ته څنګه چمچورکې څه ته ویل کی خو دې یو چرمخې دې نن غوړو نه کی چرمخې نه دا چمچورکې چې دغه ویلا چې مراد نه دی دا مراد کیبورډ دی کیبورډ ځان له شهر غره هم سره دا وایي فرق نشي کیبورډ چمچورکې وسه فرق وي دا غریب دی وخت نه لګي ټول لګي راشه الته کې شته وخت لګي دا کنه بس پرو دی دا بس دا غریب دي شي درما دا فرق نشي کولای کیبورډ دی غره هم چمچورکې وجه څنګه
نو دا نبی علیہ السلام فرمایي اقتلوا الموذي قبل الإيذاء ضروري ضرورت نه مخکې رس وجنه چې کوم دی او دا چمچورکې د کثافت ډرم کې پریوتله ثابت ډرم کې پریوته دا ډرم بچاوه کې ټول چپا کوي ثابت ډرم کې چې پریوته چمچورکې نو خطرناک زهر دی چې دا چې کوم دی چا خېټ دا ورسې بس بیا به انجکشن مسر نه کوي ټول چپا کې ضروري سوي چې کوم اقتلوا الموذي قبل الإيذاء دا اوس نه له خبرې کوي دا حدیث مسافر دی چې ساري ځان خوراک نه کوي دا حدیث مسافر دی کنه خو دې کې یې خو چې تاسو دا وروړه خیر د خپل وته پته ولګي حدیث نه وتا سره راشي چې سرنګ پرشته جون دی رہی د سیدم جون دی خوراک سکاک پکې نشته آرام پکې نشته پکې د پرشتو په صفات باندې سرنګ پرشته خوراک سکاک نه کوي دین خوراک سکاک نه کوي دا ورته وتا سره خیر سره راشي کته ګوره طالبانو بدغه باندې تفصیل هم وای دی باندې وګوره هغه دی باندې وګوره خپل به خبره صفایي پرشته خوراک سکاک نه کوي مثال سم خوراک هم نه کوي سکاک هم نه کوي وکال الله عزیزا حکیم الله جل جلاله غالبا حکمت والا و من اهل الكتاب او نبوی د یو اهل کتابنا یو کس الا لا يؤمنن به مگر یقین وکي په عیسی علیہ السلام باندې قبل موته مخکې مرد عیسی علیہ السلام چې رضی کوم دی نو تقریبا 7 سال بعد په دنیا باندې تیرې نبی علیہ السلام فرمای جزیه به ختمه د صلیب په ماته چې کوم خنزیر به کوم وجنی او صرف اسلام به قبلې چې څومره کسان چې اهل کتاب دی هغه ټول په دې باندې کوم دی ایمان چې کوم نه راوړي یقین تصدیق وکړي او کفر به ختمي هر څه به ختمي چې دې راکته شي نو څومره اهل کتاب ټول به په اسلام باندې مشرف کی ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا او قیامت پر ورځ باندې باغ باندې گواہی چې کوم دی ورکړي چې کوم قیامت پر ورځ باندې چې راکته شي خبره به کوي کنه به کوي ويكلم الناس في المهدي او قیامت پر ورځ باندې کوم دی علم تکل کتاب او حکمت او تورات او انجیل چې کوم دی وغیرہ وغیرہ قیامت پر ورځ دا کمالونه درکړي او چې تا تکلم الناس في المهدي وکهل روانه په مایده کې دا ټول وته قیامت پر ورځ باندې خدای پاک وایي کوم فبظلم من الذين فساد ظلم صدا کسان نه هغه چې يهوديان شوی حرمنا عليهم حرام کړي په دې باندې طيبات فكذا نعمتنا احلت لهم چې د بار حلال کړی شو وبصدهم او فساد من کول دي ان سبيل الله د الله جل جلاله لارنه كثيرا غير کسان فاخذهم الربا او اغسل الذي سد اغسل وقد نهوا عنه بتاخص دي منشيو من کړه شو دي نه او اكلهم اموال الناس او فساد خړل دي مالونو د خلق لره بالباطل پناجایز طریقې سره دې په وجه موږ بدعا طیبات حرام کړو واعتدنا للكافرين امن تارکړه د پاره کافرانو منهم دین عذابا الیم عذاب درد ورکون کې لکن الراسخون لیکن راسخ علماء فی العلم چې علم کې راسخ دي جامع شریعت او طریقت دي د دینه چې هغه د حدود اسلام په مخونه شقان شي عبد الله بن سلام کعب الاحبار وغيرها رضی الله عنهم کسان والمؤمنون او مؤمنان چې کوم دي صحابه کرام یؤمنون بيقین کې بما انزل الیک په کتاب باندې چې نازل بشری تا وما انزل من قبلک او هغه چې نازل بشری ستانه مخکې والمقيمين الصلاة او ها چې قائمون کې مانځل را والمؤتون الزکات او ها چې دی ورکون دي زکات لرا والمؤمنون بالله او دې یقین کوي چې په الله جل جلاله باندې او یوم الاخر او ورځ اخیره باندې خدای دا کسان سنؤتيهم اجرا عظیما ذره چې موږ دې ته اجر عظیم ورکو ومخکې تر شي طالبانو دې موږ ته لیکل او چې اهل کتاب ته ډبل اجر ملاويږي اولئک یؤتون اجرهم مرتين ذکم د سورۃ قصص آیات مرا لیکل او هغه باندې سورۃ قصص شلم مبارک شاهد کتاب او د بجنده ډبل اجر ملایي او چا دا ورکړي وړا نغیم کوم د حدیث راوي نبی رسول الله فرمایي چې په ډبل اجر ملایي په نبی باندې یقین کول والهم او حضور اسلام باندې یقین کول والهم 54 سرور 50 شلم مبارک خاص سرور 50 پیدا لیکو خدای دې وتاونه اجرهم مرتين قصص شلم مبارک سورہ قصص شلم مبارک سرور 50 نمبر ان اوحینا الیک بشک من وحی کړی تا کما اوحینا الیک اعلان وحن لکه څنګه چې موږ وحی کړی نوح علیہ السلام ته او نبیین او انبیاء علیهم السلام ته من بعد هغه پس او اوحینا من وحی کړی دا الی ابراهیم علیہ السلام ته او اسماعیل علیہ السلام ته او اسحاق علیہ السلام ته او یعقوب علیہ السلام ته او الاسباط د اولاد ته او عیسی علیہ السلام ته او ایوب علیہ السلام ته او یونس علیہ السلام ته او هارون علیہ السلام ته او سليمان علیہ السلام ته وآتینا او موږ ورکړو داوود علیہ السلام ته زبور طالبانو یو نقطه اوري مخکې دا خبره تر شی په اوله سپاره کې
چې دا بدبختان چې کوم د ایثار کې وندا خو واحد غیب نه دی کنه دا حرام توپ کې دا واحد غیب نه ویل کی ای به موږ خبره کړو چې وحی هم غیب دی ځکه چې حواس خمسه سره د دې کار نشته د عقل سره د دې کار نشته او ای به موږ دعا کوي لیکلي و د بقره چې کوم دی فإنه نزله على قلبك نو معلومه کړه چې قلب سره تعلق دی ډایرکټ عقل چپه هو گیا عقل سره تعلق نشته او د حواس خمسه سره تعلق نشته سورۃ الشعراء چې کوم دی هاتم بلیکل چې کوم دی نزل به الروح الامین على قلبك نو قلب سره تعلق څه کوم دی نو پکاره چې سره تسلیم شي حق ته د تسلیمې دوه بځای باندې الټه چې نه پوښتې اعتراضونه ذکر پوښتې اعتراضونه کوي اعتراض په هغه باندې چې د سورې طه کاو چې فاستمع لما يوحى ته ونسا هغه چې تا ته وحی کولې شي نو وګورل لکه چې د خبره په ګرالم لحاظ دا وحی چې کوم دی غیبه نشو چې کوم تاسو ما دا جواب کړو چې د وحی تعلق د سره د قلب سره دلته چې کوم د استماع نه مراد استماع ده غوګونو نه د استماع قلبي دی مراد ده دغه صحابه کرام ناس اولو الالباب دي عقل مند دي چې کوم حواس سلیمه ولري وحی نازلي کې څوک هم نه پوي صحابه کرام اولو الالباب وکنه کاملین دي یو قسم نه دی ګور ما شوم دغه لږه شروع کړی په پنځ باندې نو یو قسم هم نه دی نو لہذا تعلق د سره شو د قلب سره عقل نه بغیر چې کوم د حواس خمسونه بغیر خبر شنه هغه کې استعمال عبارت کم استعمال شولا استعمال قلبي دلیل بلی باندې سره چې واحد تعلق د سره وي نبی له سم چې کوم واحد هغه شوی نه په غوګونو راغلی کنه ډایرکټ په قلب باندې نو کاسي او خرطه دغه خرطوب کې چې په ځل چې تسلیم شي الټا خرطوب کې وای هغه په قلب باندې او هغه په غوګونو باندې و ودې کې خدا خو وجوه فاصله دي کنه کته د ګوره ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین یو شان څه کنه شو څنګه چې حضور سم د وحی شوی دا نو درنګ وحی نوح علیہ السلام د شټول انبیاء علیهم السلام ته د څه وحی شوی لکه چې نبی علیہ السلام ته شوی دا نبی علیہ السلام د وحی په کوم ځای باندې شوی دا ودې کې دا ته چې کوم نو دې کې هغه ځای باندې با اوله سپار راوړل کنه دا ته لیکل راوړو کله چې لیکل یې کوم نه کنه لیکل چې ویلي کې خیر اوله سپاره کې درشه سورۃ النساء آیت نمبر 163 هم لیکل ہے نو جزاک الله حال ته تمام ویلو کوم کسانو نه لیکل نو سوچې نه پس سوچې نه ما دا ګور شیطانې بندونه ټول ختم شو کنه کما کلان دي بدبختان طالبان ما دا ګور وحی غیب شو دا وحی خبر د مخبر صادق دی سبب د صد بار علم د پاره خا نبی اسلام بل ته خبر ورکړي چې کوم دی بعد العلم ورکړي کوم چې علم حاصل شوی چې کوم دی علم راغلی نه پس بل ته خبر ورکړي بوخل به کنه کوي وما هو على الغیب یقانی نو نبی اسلام ته چې بل ته ورکړي خو د غیب علم ورکړي بل ته خبر ورکړي بخل بکې نه کوي بکې وګوره بعد اطلاق پر څه شي راغی دا غیب دي خبيثانو چې دا غیب نه پاتې کی هله کولې چې علم راغی به غیب نه پاتې کی په اخرت خو خدای لپاره هم بیا باندې منی غیب ځکه چې خدای په نششه پټنه دي ان الله لا يخفى عليه شيء یو کس لیکلی مو کنه په ظاهره هغه معلومه تعارض صورت معلومه علم الغیب علم راغی غیب پاتې نشو کوم دته ویل کې غیب اضافي لکه عالم الغیب او الشهاده غیب نه مراد غیب اضافي دي ما عاب غاب عن العباد والشهاده سمره د بندگانو مشاهده کی نو حضور سم علم حاصل شفاعت دوما په سماوات او رأيت مشارق الارض ومغارب نو سم علم حاصل شو خدا غیب دې د چا لپاره نور نسبت سره کوم دغه غیب دې حضور سم ته د علم چې حاصل شي په حواس خمسه سره عقل سره حاصل شي تاریخ صادقي بزاوی چې کوم د تقسیم کړل چې یو هغه غیب دې چې کوم دې شاري به دلیل موجود وي لکه وحي اظهار اطلاع انباء وغيرها دلیل بل هغه غیب د چاره باندې دلیل نوي لکه الله جل جلاله د علم حاصل او جنو وحي او اظهار اطلاع دغه نه شي بیا بزایو او هو المعنی بقوله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو دغه نه مراد کوم علم شو هغه چې وحي نه شي اظهار نه شي اطلاع نه شي هغه بیا څه شو
ذاتی شو کنه ذاتی چې کوم نه کوم دې کوي نه فراغله نو هغه مراد ذاتی دې چې کوم نه به دې شرع چې کوم دې لیکل دې چې کوم دې شیخ زاده لیکلي وي يسمى كل القسمين غيبا هغه ته ویل کې چې وحي سره چې کوم دې خو علم غیب ذاتی او چې کوم وحي حاصل شوی او ان با اظهار اطلاق حاصل شوی ته هم څه ویل کې غیب ته ویل کې ويسمى كل القسمين غیبا دغه باندې شیخ زاده البزاوی لیکلي بدبختان دې وجوه فاسده او خلکو گمراه کړی دي کوم دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واقع د افق پیش کړي بل دې کې پیش کړي بل دې کې پیش کړي دا خو څه خبره لکه سړی وجاله کا سنجان پټه کې باندې کا کړل نه ولې کا کړل نه ځکه چې له سلوړو کالو پټې سپاره راغستې و کله پوهه پټې سپاره باندې راغستې کنه نو خر وته چې او کنه پیدا به روسه چې علم نو کې بیا شو شیخ صاحب جوړ بدبخت د سې نبی له سم د اول علم نو سبب چې ولا عالم الغیب تکي ما ادري ما يفعلوا بي ولا بكم به شکر د خدای پاک ورکو بیا اوس به منه کنه به منه وعلمک ما لم تكن تعلم وعلمک ما لم تكن تعلم کوم باندې به له علم به درک اوس به منه کنه به منه کنه منه چې کافر ولې یؤمنون بما انزل الیک ختم شو دا بدبختانه په دې باندې وګړي کې پیغمبر صلی الله علیه و سلم او غیر سم